حضراتو انسان باندې الله رب ذوالجلال دو قسم حالت راولي. یو قسم حالت هغه د غم او د مصیبت دی، او بل قسم حالات هغه د خوشحالی حالات دي. نو مسلمان باندې با دغه دو قسم حالات راځي. یو قسم دا غم د خفګان او دویم قسم د خوشحالی. دا انسان با د دې غم په صورت کې څه کوي او د خوشحالی په صورت کې به څه کوي. نو شریعت ما او تا ته لار ښودلې ده چې کله تا باندې غم راغی په دغه وخت کې ته صبر وکړه، او چې کله در باندې خوشحالي راغله په دغه صورت کې ته د الله شکر ادا کړه. نو د غم په صورت کې به مسلمان صبر کوي، او د خوشحالی په صورت کې به مسلمان د الله شکر ادا کوي. بیا دا انسان باندې دا غم او دا مصیبت ولې راځي؟ نو کله دا غم او دا مصیبت د ګناهونو د وجې راځي، او کله یو انسان خنیک وي او بیا په مصیبت او تکلیف راځي، غم په راځي، بلکې غمونه او مصیبتونه څومره چې انسان نیک وي نو دومره به په زیات راځي. آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائی اشد بلاء الانبیاء، دیر زیات د جهت د مصیبتونو او د تکلیفونو نه دا پیغمبران، ثم الامثل فالامثل، بیا د پیغمبرانو ته چې انسان څومره ورنږدې کیږي نو دومره به مصیبتونه زیات راځي. نو دلته دا سوال پیدا کیږي چې دا په نیک انسان باندې دا غم او دا مصیبت ولې راځي؟ الله ته د نزدېکت ذریعہ یو د الله عبادت دی او د الله حکم منل دی. نو کله چې انسان د الله عبادت کوي نو دی به الله رب ذوالجلال ته ورنږدې کیږي. او دویم الله ته د نزدېکت ذریعہ دا د مصیبت راتلل دی. په مسلمان باندې چې کله مصیبت او تکلیف راغی نو دې پوه شي کو دې نیک دی نو پوه دي شي چې ما الله رب ذوالجلال خپل ځان ته نږدې کوي. نو د الله د نزدېکت د قدو ذریعې یو د عبادت او دویم ذریعہ د تکلیف او د مصیبت راتلل. په دې مصیبت باندې انسان الله رب ذوالجلال ته نږدې کیږي، په تکلیف باندې انسان الله رب ذوالجلال ته نږدې کیږي. بلکې د علماو په دې کې اختلاف دی چې کومه ذریعہ او کومه طریقه افضل ده. آیا د عبادت د طریقه چې انسان راولږي او د الله عبادت کوي دا طریقه زیاته غوره او افضل ده، او کنا دا مصیبت چې په انسان راشي، مرض په انسان راشي،
تکلیف په انسان راشي نو دا زیاته غوره ده. بعض علما وایي چې دا غوره ده ځکه دا انسان چې کله د عبادت کوي نو دا د په خپله خوښه کوي او د انسان باندې چې کله دا مصیبت او دا تکلیف راځي نو دا د الله په اراده سره د الله په خوښه سره پې راځي. نو د الله خوښه چې دا د انسان د خوښې نه بهتر ده. نو د دې وجې نه بعض علما وایي چې په چا باندې دا مصیبت راغی په چا باندې دا تکلیف راغی نو دا غوره طریقه ده د الله د نزدېکت د عبادت نه. خو چې کله دا مصیبت او دا تکلیف راغی نو په دې باندې به صبر کول پکار دی. او کله چې انسان په مصیبت او په تکلیف باندې صبر وکړو الله رب ذوالجلال بیان فرمایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کوونکو ته بدله چې ملاویږي بې حسابه به ملاویږي، یعنی د دې اړو څه حساب نشته. کوم انسان چې صبر وکړو په تکلیف باندې په مصیبت باندې دغه انسان ته به الله رب ذوالجلال بې حسابه صبر ورکړي. نو د ټولو نه زیات مصیبتونه په پیغمبرانو راغلي دي. یعقوب علیه السلام باندې الله رب ذوالجلال دومره تکلیف او دومره مصیبت راوست چې کوم زوی ورته زیات محبوب یوسف علیه السلام هغه ته الله رب ذوالجلال بې درکه کو او دومره ورپسې خفه او غمجن و چې سترګې ورپسې سپینې شوې. وابیضت عیناه من الحزن، د غم نه ورپسې سترګې سپینې شوې، نظر یې ورپسې لاغړو. د الله برګزیده پیغمبر دی. دغه شانته څومره پیغمبران چې راغلي دي په هر یو پیغمبر باندې مصیبت راغلی دی، تکلیف پې راغلی دی، غم پې راغلی دی. ایوب علیه السلام باندې الله رب ذوالجلال داسې مصیبت راوستو او داسې تکلیف راوستو چې لاول والا الله رب ذوالجلال کم مال ورکړو کم جایداد یې ورکړو هغه ته الله رب ذوالجلال واخست، آفت یې پرې راوستو، ختم یې کوله. اولاد ولا الله پاک ورکړو هغه هم ته الله رب ذوالجلال واخست، تر دې چې په بدن باندې بیماری ولګېدله او تمام بدن په بیماری کې مبتلا شو. خو د پیغمبرانو د خولې نه د بې صبرۍ الفاظ نه دي وتلي. شمایل امدادیه کې ذکر کړی دی چې جبریل علیه السلام ایوب علیه السلام لا پس د بیماری نه راغی چې کله ولا الله رب ذوالجلال صحت ورک دوباره. نو جبریل علیه السلام ته پوښتنه وکړه چې ای ایوب علیه السلام دا اوس حال دې زیات بهتره دی او کو نه د بیماری حالت کې زیات خوشاله او ستا دپاره بهتر. نو ایوب علیه السلام ورته فرمایل چې د بیماری حالت مې ډیر زیات بهتر. وای هغه څنګه بهتر؟ وای هغه ځکه بهتر چې په ما باندې بیماری وا او ناشنا بیماری وا، خو چې سحر بشو نو الله رب ذوالجلال با ما ته आवाज وکړو چې ایوب څنګه؟ نو ما باندې به د الله دا आवाज دومره خوږ لګېدو چې د ماښامه پورې به زه په بیمارۍ باندې نه پوهېدم. او وایي چې کله به ماښام شو
نو بیا براتا الله رب ذوالجلال आवाज وکړو چې ایوب څنګه نو هغه आवाज به ما باندې دومره خوږ ولګېدو چې د ساره پورې به زه کومه بیمارۍ کې مبتلا وم زه به په هغه بیمارۍ باندې نه وم د هغه بیمارۍ هغه تکلیف به ما اډو محسوسو نه د دقې اواز د وجې خو وایي چې کله صحیح شوې ما نو الله رب ذوالجلال ما ته هغه اواز نه دی کړی نو زما د بیمارۍ حالت ډېر زیات افضل و د دې روغ صحت نو تکلیف پر راځي په مسلمان باندې مصیبت پر راځي په مسلمان باندې خدا مسلمان به په صبر کوي او کله چې د صبر وکړو نو د صبر بدلا الله رب ذوالجلال بیان فرمایي بغیر حساب بے حساب ده او په دغه باندې صحابو صحیح عمل کړی